مینوالو په تنګي کې دا د خلک سره ډېر غټ ظلم شوی دی. د دې خلک کې یو څو ورځې مخکې یعنې خپلې اجرې ته بوتلو او د غلط کار غوښتنه یې ترېنه کړې وه او خلک دې خلکانو ته ډېره سوال زاري وکړله. خو دې خلک چې ډېر سخت ماشوم او د دغه غټ زلمي خلکانو دوی چې خپلې اجرې ته راوستو او د غلط کار غوښتنه یې ترېنه کوله، خو دا ورته اخره کې په جرا شو او ورته یې وویلې چې نه، زه هېڅکله داسې کار نشم کولی، ما خپل کور ته بوځئ. ورباندې د پاسه د دغه خلک د تورونه راغلي دي او ورته یې ویله چې په دې خلک باندې ته دلته کې څه کوې؟ پرېږده چې دا ځي خپل کور ته. هغه خلکانو دا خلک روان کړی دی چې تللی دی. هغه خلک خپل کور کې ټوله واقعه بیان کړې ده چې ما سره خو نن دغه شانتې کار وشو. نو دغه ماشوم کور والا ټول هر څه کډه مډه سره ټوله کړې ده او تللی دي پېښور ته. او بیا په دغه انټرویو کې ویلي دي چې مور او پلار راته ویلې چې موږ ځانونه نه شرموو. د دې نه ښه دا ده چې موږ د دې ځای نه کډه واخلو او ځو د دې ځای نه. په پېښور کې اوس دغه پرنس کانفرنس کړی دی او ویلي دي چې موږ ته د انصاف میلو شي، ځکه چې د ما نه نن دغه شانتې د غلط کار غوښتنه وشوه، سبا د بل کس نه همدغه شانتې کېدلی شي که چېرې د دې مخنیوی ونه شو. نو امید لرم چې دا واقعه به ورځ ورځه زیاتېږي او د دې څه کمی به نه وي. مینهوالو حتما د داسې کارونو مخنیوی وشي، ځکه چې نن سبا داسې بچي صاحب کې نه دي او حتما د خپلو بچو پسې شاته ګرځئ. ناوخته چېرته کې مه پرېږدئ چې له غونتې ناوخته شي، بیا ورپسې ګرځئ او د پوسې کوئ. مینهوالو زموږ د نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.